مسجد خو الحمدلله بیا الحمدلله ټول میدانی جوړ سوا لسبا سبا ان شاء الله العزیز د تیخانه کار شروع کوو. نړۍ د ډیر ګران کارو، ډیر مشکل کارو، ډیر سخت کارو په دا بابینس کې تقریبا یو نیمه دوه میاشتې صرف پر دې خبرو باندې ولګېدې. د سبا څخه به ان شاء الله العزیز برمه خو برابر سول جوړ سو صرف مشن لګول دي. نو سبا اراده ده چې هغه مشن به مطلب سٹارټ کو. او بیا بل خبره ده چې موږ به ان شاء الله العزیز ډیر ژر د مسجد کار مختبیایو. المنځونه نمازیان محله ټول مطلب په مشکل کې دي. اوس خبره ده کچا سریه په وسفروا، د چا سیمټ په وسفروا، د چا خشتي په وسفروي، د چا باجري ورید په وسفروا، هغه دا کولای شي. خو کچیر زمر سره مشوره وکړو نو موږ بیا صحیح مشوره ورکوو. لکه یو وخت کې چا یو پارسل سیمټ راوړي وو، الله دې جن قبول کړي. هغه بیا زمر په غاړه کې وتل چې موږ څه په وکړو. د سیمټو کار لا نو شروع سوی، چا یو بوري سیمټ راوړی. او ما تعجب خبره ده داسې څوک هم شته چې 1 کروڑ روپۍ د مسجد لپاره راکړي دي، او داسې هم شته چې وماته په پلاستیک کې تړلې 14 روپۍ راکړي دي. یو لاس بل 2-3 هغه سکې د 1 روپۍ. ما چې د 1 کروڑ روپۍ څومره احترام کړی دی، شاید ما په خیال سره د 14 روپۍ احترام تر هغه زیات کړی دی. ولی هر سړی د خپل وس مطابق الله مکلف کړی دی. زه د خپل وس مطابق، ته د خپل وس مطابق. هغه روپۍ ما علایده را واخیستې د مسجد په کار کې، ما مطلب په یو ځای کې ولګولې چې د دې مسلمان داغه وس و، داغه مطلب بس و چې الله ورکړی و، نو چې د 14 روپۍ لما ضایع نشي. نو ان شاء الله العزیز الله رب العزت مفتي ټول ته توفیق راکړي. الله دې مشته مطلب د جوړولو توفیق راکړي، او بیا په دې کې د حصے اخیستلو توفیق راکړي. او دا خبره نظر اندازه کوم نه چې تر ټولو زیات لما سره د مسجد په حواله زنانو ډیر کار کړی دي. نارینه‌و نه، زنانو چې کم خدمت کړی د مسجد په حواله ما بار بار دا خبره کړې ده. یعنی دوی دومره ډیر خدمت د مسجد وکي، زه بار بار و دې خبرې ته مجبور یم چې زه به د دې ستاینه کوم، زه به د دې شکریا ادا کوم، زه به د دې ته دعاوې کوم. او الله رب العزت تمام مشکلات د هر مسلمان خاص کر د زنانو چې زما او ستا په شار کې دی، بیا خاص کر د افغانستان راواخله، زموږ بارنۍ خوندې راواخله چې هغه د مسجد په حواله څومره فکرمند وي او څومره مطلب د مسجد د کوشش کوي چې موږ حصہ پکې واخله. الله دې له ټولو قبول کړي. الله دې موږ ته توفیق د خرابېدو نه راکړي چې موږ د مسجد کار خرابوو. د جوړېدو، د برابرېدو، د صحیح کېدو توفیق دې الله مشترک کړي. بیا که یو سړی وایي والله کوم یا سیمټ په وسفره دی یا باجرۍ په وسفره دی، دا خو په وسفره دی چې یو ورځ راشي خالي 10 منټه یو کار پکې وکړي. ټیکدار از د مستري څخه پوښتنه وکړي زه چیش وکړم، خښتې دله راوځغلوم، یو ریړۍ باجرۍ و سیمټ دله راوځغلوم، صرف پیسه اخیستل دي. پیغمبر علیه السلام مبارک چې مسجد کله جوړېدی د ورځې به صحابه کار کوي، د شپې به صحابیاتو کار کوي. بیا هغه زنانې راتللې د خپل وس مطابق کار کوي. نن مسجد نبوي ستا، صحابه کرام نستا. نن مسجد نبوي ستا، هغه صحابیات نستا، لیکن اجرونه ثوابونه مسلسل روان دي. سبب ما او تا هم نه د مسجد به ما او تا به نه د الله کور به، لیکن اجرونه بزما او ستا او قبر ته مسلسل چې دي هغه رواني. ځانونه بنسپمو نه بدا وای چې یار مولوی صاحب ډیر شناخ لري، بس د برابرولای شي. کله کله غوړ خبره وکي ته ډیر شناخ لري برابرولای شي. زور ته وایم خو ته مې شناخ دی، د خلکو دا خیال د مولوی صاحب سره ډیر څه کړی دي، تا څه چم کړی دي. با خبره خلاصه ده. خیر دا خبره ختمه شوه عزیزان.